چې کومه زنانه څلور کاره کوي که نه باس وایم چې دا بس کلکه مؤمنه ده، کلکه دې دپاره دا پوره دي. اول نمبر چې زنانه د فرض منځ اهتمام کړي، د فرض منځ اهتمام کړي، دا ضروري خبره ده. فرض منځ کې د چا سرم زنانه سمجوته مه کوئ، مه د خاون مه د بچو. فرض منځ د خاون د حق نه مخکې دی او د بچو د حق نه مخکې. چې ړومبې زنانه تلې ته ودرې نو ړومبې تپوس په درنه د فرض منځ کې بیا د خاون نشي خلاصولی، بیا د رشته دار نشي خلاصولی. اوله خبره د زنانو دپاره د فرض منځ اهتمام، په وقت کې منځ کول، په ډبلو کپړو کې منځ کول او دنده په کوټه کې منځ کول. چې مانځه ته سړی په غولي کې ودرېږي او هلته به سالن پخې، ځان ته به یې سالن کټوی، مې خوا ته ورته مسله ور واچوي، زه دا غوښه به ورته خوري نه شي، زه به ورته مونځ وکړم. په مانځه کې به کې کوکر سي کوي، دا مونځ دی؟ په مانځه کې د وړو د کلارولو نګراني کوي، دا مونځ دی؟ نه. چې د مانځه ټیم شو اذان وش باس او دسو کو درون لباس واو او په کوټه کې په ګوټ کې ودرېږه. منځ د رب سره ملاقات، منځ د الله په دربار کې حاضري لګولې، وای دا هغه منځ دی چې د ټولو نه ړومبې به زمانه د دې فرض منځ تپوس په میدان محشر. اولنۍ خبره. دویمه خبره د زنانه دپاره ضروري خبره هغه د پردې اهتمام دی، چې دې زنانه کې پردې غټ اهتمام کړي، په وجود د غیر محرم نظر نه پرېږدي، په نرو کپړو کې مونځ نه کښي ښه، چې ولاړه په مانځي اډو په کوټه کې ودرېده نو چې لوپټی په سر کړي ټول سر یې پکې ښکاري نو دا مونځ کېږي نه، مړوندونه ښکاري نو دا مونځ کېږي نه. نو درون لباس او د خپل پردې د وجود اهتمام کول دا د خاون په حقونو کې راځي. ښه زنانه به د خپل وجود د پردې خیال ساتي، دا پې د خاون حق دی، حق دا د خاون حق ځای کوي چې دا د پردې اهتمام دی. یو د فرض منځ اهتمام کول او بل د خپل وجود پرده او ستر د دې خیال ساتي. دریم د خاون رضا اغستل، خاون رضا کول، خاون رضا کول، د خاون د رضایي چې خیال ساتي. دا زنانه نه ده خبر، اما ته وایي زه د شپې تهجد کوم، زم اول د خاون نه تپوس وکړه چې د تهجد کومه ته خوشحاله، که ته نه یې خوشحاله نو چې د تهجدو په ټیم زه تاله د خپو چاپي کوم نو څنګه وایي؟ نو که خاون وایي چې تهجد مه کوه او ما له چاپي کوه نو ده له چاپي شو، د تهجدو په ټیم کې ده له خپې مالش کوه، د تهجدو په ټیم کې ده له خپې مالش کوه. نو د خاون رضا اغستل، ځکه دا خبره کوم چې د خاون حق ړومبې دی، د نوافلو نه د خاون حق ړومبې دی. دا د فقه مسله ده چې زنانه نفلي روژه نیسي او خاون یې په کور کې اول به د خاون نه اجازت غواړي. خاون ورته نه به نیسي نفلي روژه، سبا زما خیال به ساتي، زما خدمت به کوي. شریعت ورته وایي مه نیسه نفلي روژه، د دې خاون خدمت. دا خبره ښه په دلیل کو، په دلیل په دې بنیاد کومه چې د ښځې نه به د ټولو نه ړومبې په میدان محشر کې تپوس کېږي عن صلاتها، د فرض منځ تپوس به د ټولو نه ړومبې، د زنانه نه د ټولو نه ړومبې به د فرض منځ تپوس کېږي. چې څنګه د فرض منځ نه فارغه شي بیا تپوس د نوافلو نشته، بیا تپوس د نفلي روجو نشته، بیا تپوس د تهجد نشته. دویم تپوس ډایرک د خاون د حق، اول فرض منځ دی بیا د خاون حق دی، نو د خاون حق په نوافلو مقدم دی، په تهجدو مقدم دی، په نفلي روجو باندې د خاون حق، د خاون رضا به اخلي. دویم تپوس پتا نه د خاون د رضا کی سنواب. نبی علیہ السلام فرمائی ایما امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنة. نبی علیہ السلام فرمائی چې کومه ښځه وفات شوله او د دې سره یو سرټیفیکیټ و چې وزوجها عنها راض، خاوند ترې نه رضا و. ښځه وفات شوله
ته نه رضاو بعضې ښځه وفات شي خلق یې د ډېرو تهجدو ذکر کوي ډېره تهجد ګزاره وه ډېر نوافلي وو ډېرې صدقې ورکولې خو خلق وایي خاوند ته نه خفه و د دې معامله ګرانه د دې معامله ګرانه ده چې خاوند ته نه خفه و د دې معامله ګرانه پریوس د دې معامله ګرانه ده ښځه وفات شوله وزوجها عنها راض د نفلي منځونو ذکر نه و د تهجدو نه و نفلي روجې نه وې خو یوه خبره چلېده چې خاوند ته نه ډېر رضا و د خاوند د رضا خیال یې ساتلی و نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي دخلت الجنه دا ښځه جنت ته لاړه چې دې پسې وروسته د خاوند رضا چلېده مونږ د نفلو اورو د تهجدو اورو د نفلي روجو اورو خو دا نه اورو چې ښځه وفات شي او وروسته پسې د خاوند رضا چلي ایما امرأة ماتت وزوجها عنها راض چې خاوند ته نه رضا دخلت الجنه